दिन बाद दावत को मियाँ मुफ्ती महमूदुल हसन फरजिंद मियाँ जलालुद्दीन बानी दारुल ऐताम हागद मेक तशरीफ रावड़ी और उस्ताद सोड़ान दे दखलो ख्यालातो इजहार मदरसे गर्मी की खा محمود فكري شو بيه 2 मिनट मिल करता से मिल करता हो मिल करता लग करता बड़ा और मुझे इच्छा थी मिल करता बड़ा أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم फुल सिस्टम मिल करता वो लेकिन सब शेयर से उसमें सर ने सिर्फ पंजा तो ले वाला तो नाड़ी सब नाड़ी की ये मिल करता नाड़ी की बट वन बड़ी नाड़ी की हां सिर्फ नाड़ी की लगा तुम पटवन फेसबुक ने शेयर किया और वन तो बोल दे और नाड़ी की ओए मशमल यहूदा से रिश्ते तुम्हारे के اجتماع منعقد اگر اشتا من اکثر خبر معاشرتی نظر انداز کرو اگر اشتا اکثر من خبر معاشرتی دا شیر اگر اشتا زمان لا لا ویڈیو میرا ویڈیو اگر یتیم اشتا دے مکان زولا زمان محترم اول شیر د یتیم رشتہ د یتیم ذمہ داری غپد ټول معاشره باندې من حيث الامت لازمه ده یعنی مطلب دا چې هغه دا خبره نه ده چې هغه ستاره رشتہ دار دی مطلب دا هغه خیال ساتي دا خبره نه ده چې هغه چې دستان محلي کې دي مطلب دا هغه خیال ساتي کې نه بساتي من حيث الامت مقصد دا دی چې په ټولو مسلمانانو باندې د یتیم کفالت لازمي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یتیم د ستاسو رشتہ دار دی او کنه دی کچرته کله هغه کفالت کوي په تا باندې جنت واجب دی زما محترم یتیم په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا ډېر احادیث مروي دي خو د وخت د قلت په وجه باندې زه یو څو احادیث تاسو ته وړاندې کول غواړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د یتیم په سر باندې لاس کې لګي د هغه لاس لاندې څومره وخته هم راځي د یو وخته په بدنۍ کې هغه ته دومره نیکي ملاویږي دومره نیکي ملاویږي چې د قیامت په ورځ باندې هغه سړی به ارمان کوي چې کاش ټوله زندګي ما د یتیم کفالت کولی یتیم کفالت کول او هغه ته روټۍ ورکول او هغه تربیت خیال ساتونکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت په ورځ باندې به دغه سړی ما سره داسې ولاړ وي لکه دغه دوی ګوتې نعوذ بالله معاذ الله د دې مقصد هرگز دا نه دی هغه سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منزلت او مرتبې ته ورسېده بلکې دې احادیث د دې حدیث بیانولو مقصد دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې معاشرې کې په خلکو زړونو کې د یتیم د کفالت شوق پیدا کوي
په خلکو زړونو کې د یتیم د تربیت شوق پیدا کوي. زما محترمو او د لرې نه راغلو مېلمنو، ایا تاسو ته دغه پته شته چې الله رب العزت په دې ځمکې باندې د ټول کائنات په دې ځمکې د سینه باندې ټولو نه پسندیده او مخکر کور کوم یو دی؟ هغه مسجد دی. او ټولو نه نپسندیده دی او ټولو نه ناخوښ دی. هغه زما محترم هغه بازار دی. خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم په حوالې سره دینه هم زیاته بهترینه خبره کړې ده. زما محترمو دې خبرې باندې غور کول پکار دي چې که چېرته موږ او تاسو د یتیم په سر باندې لاس نه کېږدو، موږ او تاسو د یتیم د کفالت خیال نه ساتو، موږ او تاسو د یتیم د تعلیم او د تربیت خیال نه ساتو، نو زما محترمو یتیم خو پلار نشته، بیا به څوک د هغه تعلیم او تربیت خیال ساتي؟ بیا به څوک د هغه اخلاقو او د هغه رزق ذمه داري اوچتوي؟ زما محترمو لکه څنګه تاسو ته ما احادیث د یو حدیث مفهوم بیان کو چې د مخ په ځمکې باندې ټولو نه بهترین ځای مسجد دی او خدای پاک هغه خوښ دی. مخ په ځمکې باندې ټولو نه بدترین ځای هغه بازار دی، خدای هغه نه دی خوښ. خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمانانو په کورونو کې یو خبره غور سره واورو، د مسلمانانو په کورونو کې ټولو نه بهترین کور هغه کور دی چې په کوم کور کې یتیم سره د شفقت معامله کېږي، یتیم سره مینه کېږي، د یتیم تعلیم او تربیت خیال ساتل کېږي. او د مسلمانانو په کورونو کې ټولو نه بدترین کور هغه کور دی چې په کوم کور کې یتیم موجود دی او هغه خیال نه ساتل کېږي، هغه نظر انداز کېږي، د هغه تعلیم خیال نه ساتل کېږي. موږ تاسو خپلو کورونو باندې نظر واچوو، که چېرته زمونږ کور کې یو یتیم نشته خو ما سره محلې کې موجود دی، اگر چې هغه زما رشته دار نه دی خو ده باوجود اسلام موږ ته دا ښیي چې ده د هغه یتیم خیال وساته. بعض واقعات دې خبرې طرف ته هم اشاره کوي چې که چېرته تا په خوا و شاو کې یو یتیم موجود دی، د هغه یتیم په مخ کې خپل بچي سره مینه مه کوه، خپل بچی ځان ته مه نږدې کوه، هسې نه چې هغه یتیم سترګې وغړي او دا وګوري چې هغه پلار لګیا د خپل بچي سره مینه کوي او زما خو پلار هم نشته. زما محترمو د دې خبرې به هم خیال ساتو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د بیوه د کونډو د مسکینانو کفالت دپاره منډې درې وهي، هغه داسې دی گویا چې هغه د الله په لاره کې جهاد کوي، هغه داسې دی گویا چې هغه ټوله ورځ روژه نستي وي، هغه داسې دی گویا چې هغه ټوله شپه عبادت کړی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو احادیثو په وجه باندې موږ او تاسو په زړونو کې د یتیم د کفالت، د یتیم د تعلیم او تربیت شوق پیدا کول غواړي. الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې کله جهنمیانو نه تپوس کېږي ما سلککم فی سقر، کم یو شي ته جهنم ته راوستی؟ نو به ورته جواب کې وایي لم نکو من المصلین، مونږ منځونه نه کولو. په عملنامې پیش کېدلو کې ټولو نه اول سوال د مونځ کېږي، که چېرته مونځ په بارې کې د تا جواب صحیح و خو تا نه به نور تپوسونه بیا کېږي، که چېرته ستا جواب صحیح نه و نور تپوسونه هم درنه نه کوي، ډایرکټ د تا جهنم ته بیا رسوي. دویم جواب هغه دا کوي
چې مونږه جهنم ته چې راغلي یو هغه دې د وجې نه راغلي یو چې زما قرب او جوار کې زما په علاقې کې یو مسکین یو وږی یو بې تعلیمه بې تربیته خلک موجود وو ما د هغه خیال نه و ساتلی نو ځکه زه نن جهنم کې پروت یم زما محترمو دغه مدرسه دارالایتام والمساکین پېښور زما والد محترم میاں صاحب رحمت الله علیه د یتیمانو تعلیم او د یتیمانو تربیت او د یتیمانو کفالت لپاره جوړه کړې ده زمونږ او تاسو باندې د دې مدرسې کې اوسېدونکو طلبه کرامو د کفالت د تعلیم او تربیت د خوراک بندوبست لازم دی زمونږ والد محترم وفات کېدلو نه بعد نن سبا د دې جامعې مسؤول او ذمہ دار زما محترم ورور میاں حسین جلالی صاحب او ورسره مفتی گلزار احمد صاحب د دې مدرسې د دې یتیمانو د کفالت لپاره منډو ترړو کې لګیا دي گویا کې دا د الله رب العزت په لاره کې جهاد کې لګیا دي گویا کې داسې دي لکه ټوله ورځ روژهدار وي گویا کې داسې دي لکه ټوله ورځ جو عبادت کړی وي زما محترمو موږ خوا و شاو کې لرې لرې نه راغلي یتیمان سبقونه وایي کم کم عمرونه دي د دوی پلاران نشته دي دا ما و ستا ته سترګو غړوونکي دي ما و تا ته لاس نیسي ما و تا ته په انتظار کې دي خو موږ هغه دپاره ذریعه جوړ شوي یو تاسو همیشه صرف دا نه چې د زکات ورځې راشي ټول کال هغه یتیم خوا و شاو کې مسکین او وږی سختې شپې او ورځې تېروي خو کال اخر کې ته خپل زکات او چنده وباسې داسې مه کوو بلکې روزانه تاسو خیال ساتو زموږ خوا و شاو کې یتیمان او مسکینان دي او تاسو نه څومره کېږي داسې ادارو سره چې هغه د دې علاقې دپاره رحمت ذریعه دی دې امت دپاره د خلاصي ذریعه دی هغه کې تاسو خپل ثواب هم شریک کو الله رب العزت زموږ تاسو ټولو ته په دې خبرو باندې عمل کولو